الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، زه زمرد بنری د پروګرام مرحبا سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. د مینې خلوص پرزونه وړاندې کوم. ټولو مسافراتو یم مرحبا. کتونکو، تاسو ته پته په پروګرام مرحبا کې موږ ستاسو په وړاندې ډېر درانه میلمانه راولو او کوشش زموږ دی چې زموږ د دې میلمنو نه معلومات واخلو. نن چونکې تاسو ته پته ده چې د اتوار ورځ په پوره ګلف کې د معراج شب معراج چې دی هغه مانځلی شي. همدغه شان زما خیال دی چې د پیر په ورځ باندې به په پاکستان کې مانځلی شي، د اتوار په ورځ باندې دلته په پوره ګلف کې مانځلی شي. نو د شب معراج په هکله ما غواړو چې ننني پروګرام کې خپلو کتونکو ته معلومات ورکړو. په ننني پروګرام کې زموږ سره میلمه دی مفتي عزیز الرحمن صاحب. مفتي صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم، په خیر راغلی. ډېره مهرباني، شکریہ. مفتي صاحب، اول خو زه دا غواړم چې د معراج واقعه باندې چې دا کله شو، په کم سن کې دا شو، نو په دې لږ رڼا واچوئ، نو بیا به لږ نور ستاسو نه معلومات اخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. د معراج به اول تاسو ته زه نوم وښیم چې د دې واقعې نوم څه دی او دا واقعه څه ده. جی جی. د دې نوم اصل کې دی الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج. اسراء په عربی کې وایي د شپې سفر کول یا د شپې چا بوتلل، او معراج مطلب دی په بره ختل یا بلندی ته تګ. نو په دې شپې کې دوه خبرې وي، یو خو د بیت المقدس او د مکې معظمې په منځ کې سفر، او یو د اسمان ته ختل. نو د دې شپې یا د دې واقعې چې کوم نوم دی د الاسراء والمعراج. الاسراء والمعراج دا یو معجزه ده، او دا معجزه هلته ښکاره شوه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکې معظمې کې تقریبا 11 کاله داسې تیر کړه چې د هر طرف نه یو مخالفت، د هر طرف نه دشمنی، د هر طرف نه انکار، د هر طرف نه مایوسی. هغه د مکې خلک چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به صادق او امین وي، هغې د مکې خلکو دا نه دی ویلي چې دی دروغ وایي، بلکې دا به وایي چې یاره دې سړي باندې څه اثر شوی دی، جادور باندې شوی، یا څه سحر دی، یا جناتو اثر دی، دی خو نن سبا څه اخوا دېخوا خبرې کوي. ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صداقت او په امانت باندې خو مشهور و، هغه خو چا سره ثبوت نه و. بیا په 11 کال باندې د رسول صلی الله علیه وسلم اولنۍ بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې هغه اولنۍ مسلمان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لوی سپورټ او لوی مدد ورکړی دی، هغه وفات شوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ابو طالب اگر چې هغه اسلام نو راوړی، هغه وفات شو. نو دا 11 کال د نبوت چې کوم دی ته عام الحزن وایي. عام الحزن مطلب دا دی د غم کال. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 لکه مضبوط سپورټس چې کوم، یو د ده تره ابو طالب او یو د ده بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها، چې دا 2 سره وفات شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته بیا بالکل تنها پاتې شو. نو دلته بیا الله پاک لکه دته یو داسې معجزه ورکړه چې دی خپل ځان ته وغوښته. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو اسمانو ته، اول اسمان، دوم، دریم. واقعات به تاسو اوریدلی او زه نه غواړم چې هغه تفصیل لکه بار بار بیان کړم. تاسو چې ما ته ټلیفون وکړو نو ما په دې باندې سوچ وکړو چې یاره په کوم موضوع سړی خبره وکړي. نو ما خپل سوچ دا دی چې د دې واقعې نه کوم سبق، کوم درس، کوم مسایل مونږ ته معلومیږي چې هغې باندې خبره وکړو. مطلب چې زموږ خلکو ته مطلب د خلک په دې پوه شي چې دا معراج واقعه څه وه او په دې کې کوم کوم څیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکتل او دې کې کوم مسایل دي. نو او روایت مختلف دي، خو چې کوم صحیح قول دی دا دی چې په 12 کال باندې، یعنی د نبوت په 12 کال باندې چې دلته د رسول صلی الله علیه وسلم عمر د باندې 50 کاله و او د هجرت نه 1 کال اول دا واقعه پیش راله. او دا یو معجزه ده. نو معجزه مطلب دا دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوب کتلی و، نه په خوب کې تلی و، او نه صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک تلی و، بلکې خدای پاک چې بنی اسرائیل صورت شروع کیږي خدای پاک کلیر کړ دا وایي سبحان الذي اسرا بعبده. لفظ دلته عبد ذکر دی. عبد مطلب دا دی چې مجموعه د جسم او د روح
او دی په ویښه باندې تللی و، ولې چې اسرا یسر اسراء مطلب دا دی چې یو سړی جسمانی طور سره یو سفر کوي، فزیکلی ټریولینګ چې کوم ته وایي هغه کوي. نو دا نه و چې لکه د یو خوب کتلی، ولې چې که خوب وای نو خوب معجزه نه ده، خوب څه کمال نه دی. خوب کې خو به ته هم ډېر ګرځېدلی، زه هم ډېر ګرځم، نو اس لکه غټه خبره نه ده او نه به چا د دې مخالفت کاوه. او دا معجزه وه، او دا معجزه هغه شي ته وایي چې کوم ادراک ته، یعنی د کوم معلومولو ته، کوم سمجھ کولو ته د انسان عقل نه رسي. نو دا په جسم مبارک او روح مبارک دوه سره وه او په ویښه باندې وه. او د سټارټینګ پوینټ چې کوم دی هغه د بیت الله شریف نه او کعبې نه، او اینډ پوینټ چې کوم دی هغه بیت المقدس دی. لکه الله پاک فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. نو دلته کې قرآن پاک کې دا تفصیل نشته چې لکه خدای پاک د آسمان ته وخیژه، او هغه د حدیثو نه د رسول الله وسلم د متواتر او د صحیح احادیثو نه معراج ثابت دی. نو خلاصه د کلام دا چې دا په 12 کال باندې د هجرت نه یو کال اول دا معجزه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ښکاره شوې وه. نو موږ ته څه سبق حاصلېږي؟ مطلب څه د دې نه موږ ته اول سبق خدا دی چې کله هم په تا باندې د تکلیف وخت راشي نو ګبراوېږه مه، همت مه هاروه، خپل مقصد نصب العین چې کوم دی عامه پرېږده، جهد مسلسل کې روان اوسه، او یو وخت به داسې راشي چې الله پاک به تا باندې رڼا کړي. ولې چې دا معجزه دا صرف او صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حاصله ده، بل یو پیغمبر ته نه ده حاصله. او دا معجزه په هغه وخت کې یعنی وقوع پذیر شوه چې کله بالکل د مایوسی حالت و، کله بالکل یعنی هر طرف ته یو انکار، هر طرف ته یو دشمنی، هر طرف ته یو مایوسی پیلاو شوه. نو په دې ټیم کې الله پاک د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدد وکړه. او خدای پاک هم دا وایي چې کله ته د هرې دروازې نه محروم شي او تا خلک واپس کړي نو بیا هم زما دروازه تا دپاره کولاو ده. لکه بل آیات کې خدای پاک فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. د هر مشکل پسې خوشحالي ده، هر مصیبت پسې راحت دی. نو د دې واقعې نه اول سبق خو موږ ته دا حاصلېږي. په دې خبره کوم مفتي صاحب وخت شوی دی د بریک